بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس بالمسدود خلقنا حسابهم حساب لدي وهم في غفلة أو ذيب غفلة معرضون مخعرون ما يأتيهم دراز ليتا من ذكر سنسهتا من ربهم لجانب درب لدينا محدث بنوينا للشبابي إلا استمعوه مگر ديها غطوي وهم يلعبون أو دي بلوك يختري لاهية داس حال کی غافل دی قلوبهم سند دی وأسر النجوى أو پټ کیسا دشنا الذين أغفلت ظلموا بمشركان هل هذا واحد لدى إلا مگر بشر مثلكم يوم بنيانا استاس بشان أفتأتون بس آيد رازيتاسو السحر جادولا وأنتم تبصرون أو تاسبين قال وأي نبي كريم صلى الله عليه وسلم ربي يعلم تمارك ويجي القول بحر خبرا في السماء فأسماني والأرض أو اسمكني وهو السميع أو هما أوريد الكلي العليم وهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مذکورہ سورت مبارکہ سورت الانبیاء لکی مکہ مکرمہ کی نازل شدہ سورت تے او بدی سورت مبارکہ کی انبیاء کرام ذکر اغرا روان تے لکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لوط علیہ السلام او دا شانتی حضرت یونس علیہ السلام د ډیرو انبیاء کرامو تذکرہ په دې کې را روانه ده. د دې وجهنا د سورت مبارکه نوم کېښودلی شو سورت الانبیاء. د دې مخکې سورت طه په آخر کې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې د دې ته ووایه چې تاسو انتظار کوئ او زه انتظار کوم، زر به پته ولګي چې څوک په سمه لاره باندې دي او څوک په هدایت دي او څوک په ګمراهۍ کې دي. دا به پته ولګي. کافرانو به وي چې کله به پته لګي. الله فرمایي اقترب للناس حساب قریب دی. زر به پته ولګي حساب قریب را روان دی. انسان ته به معلومات هغه چې کوم دی نو وشي. علماء کرام وی قیامت هغه دوه قسمه دی، یو قیامت صغرا دی او یو قیامت کبرا دی. یو وړوکی قیامت دی او یو لوی قیامت دی. وړوکی قیامت د هر انسان فرق دی. حدیث مبارک کې راغلی دی من مات فقد قامت قیامته، څوک چې مړ شو هغه قیامت شروع شو. دا وړوکی قیامت د دو شروع شو، لکه حساب کتاب هغه شروع شو. د ځنکدن سختي ولیده. اوس چې کوم دی نو قبر ته ور روان دی. د قبر د نکیر او منکر سوال او جواب دی. دا وړوکی قیامت هغه شروع شو. نو څوک دا نه وایي چې قیامت ډېر لرې را روان دی، نه اوس قیامت دی. 2 منټه پس کې زمونږ نه ساه لاړه خو بس قیامت شروع شو. 2 ورځې پس کې ساه لاړه خو بس قیامت هغه شروع شو.
بچا به کله راځي چې څوک مړ شو په هغه باندې قیامت هغه چې کوم دی نو شروع شو او یو لوی قیامت دی چې هغې کې به لوی حساب او کتاب کېږي او سزا او جزا به هغه میلاویږي نو هغه ورځ هغه قریبه ده ځکه عرب وایي کل ما هو آت فهو قریب کوم شی چې راتلونکی دی هغه ډېر لرې هم دی نږدې دی یو ورځ خو به راشي یو شی ډېر هم لرې هغه باقاعده نږدې دی او شیخ صاحب رحمت الله علیه زمونږ شیخ العرب والعجم شیخ شیر علي شاه صاحب نور الله مرقده هغه به دې دی کې یو شعر وي هغه به وي الناس فی غفلاتهم ورحل منیت تلدغ وی خلق په غفلت کې دی او په خپلو معاملاتو کې لګیا دی د دنیا په مزو کې لګیا دی حالانکې د مرګ میچنه لګیا د وړکول کوي د مرګ میچنه لګیا د وړکۍ لګیا دی هېڅوک هم نه پرېږدي دا اعلانات اوري سهار وختي راپاسي انسان اعلان وشي پلانکې مړ دی پلانکې مړ دی پلانکۍ مړه ده پلانکې مړ دی سره سړی او کله ښځه او کله ماشوم او کله څه دا باقاعده اقترب للناس حسابهم قیامت انتهایی قریب دی الله وی وهم فی غفلت او دی په غفلت کې دی معرضون د غفلت وجه دا ده چې مخې اړولی دی او قیامت ورنه هیر دی او کله چې کافرانو ته څه نوی نصیحت راشي یا نوی آیاتونه مبارکه نازل شي په غوږونو یې واوري او به بیا په خپلو هغه دنیا کې اخته شي دا اورېدل د دې دپاره وي چې انسان عمل وکړي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی چې انسان کله یو نصیحت ته کیني نو پکار دا ده چې د ده دا نیت یې د اول نه چې زه به اورم او عمل به پرې کوم اورېدو والا څو قسمه وي یو دا وي چې اوري و یاره ډېره مزه یې وکړه مزه یې وکړه نن سبا داسې خلک ډېر شوي یاره وایي مزه یې وکړه ډېرې زیاته مزې والا خبرې وکړي او ویې جړولم نه جړا خو مقصد نه دی مقصد عمل دی انسان ته جړا ورنشي هغه خو ځان ته خبره عمل مقصد دی نو هسې وایي مزې یې وکړه مزې والا تقریرونه او مزې والا وعظونه هغه مقصد نه دي بعضې کسان تانوي صاحب لیکلي دي دپاره کښېني چې یاره د دې ملا صاحب په دې مسایلو کې به اعتراض پیدا کړو اعتراض کوم باندې ډېر خلک اعتراضونه وکړي دا په مسلو کې داسې وي اعلان کې دا خو داسې ده او دا داسې مقصد په ذهن کې اعتراض عمل نه وي تانوي صاحب رحمت الله علیه لیکلي دا دواړه کسان ناکامه دي درېیم کس هغه دی چې وایي اورم به عمل به که د ده نیت دا وي الله به د عمل توفیق ورکوي نیت یې دا وي چې یاره زه به اورم عمل به هغه ټیم عملونه کې وروسته د ده نیت صحیح دی که او په نیت باندې فیصلې کېږي الا استمعوه الله وایي اوري عمل یې مقصد نه دی وهم یلعبون دوی په خپلو لوبو ټوکو کې اخته دي ولې ځکه زړونه یې غافله دي